بسم الله الرحمن الرحیم. خبره موږ پرون کړې وه د قرآن مجید رکوون او د هغو سپېرو تقسیم. دغه رنګې د قرآن حکیم اووه منزلونو باندې تقسیم، دا ټول تقسیمونو باندې موږ خبره وکړله. او دا خبرې داسې دي چې دا بنیادي دي، دا مخکې چې سړی بیا قرآن یې بیا هغې کې ډېرې فایدې یې کوي. نن دغه رنګې یو بل تقسیم ده چې هغه ته یې لیکلي چې ترتیب نزولی او ترتیب مصحف په دې کې اختلاف ده. مطلب دا ده ترتیب نزولی دې ته یې لیکلي چې د قرآن مجید چې څه ټیم نازلې ده کوم ترتیب سره نازل شوی ده، او ترتیب مصحفي دې ته یې لیکلي چې اوس چې د قرآن مجید کې کوم ترتیب سره سورتونه پروته دي یا آیتونه پروته دي د دې ترتیب باره کې خبره ده. نو دې باره کې پهله خبره خدا بالکل متفق تو او دې کې هیڅ شک شبهه نشته چې قرآن مجید چې کوم ترتیب کې نازل شوی ده هغه مختلف ده، او چې کوم قرآن مجید په کوم ترتیب مصحف چې ته لیکلي لیکل شوی ده دا هغې نه هم مختلف ده. نو دا کې هیڅ داسې خبره نشته چې موږ وایو چې نه دا یو شی دی چې څه ټیم نازلېدل. لکه قرآن مجید چې کله نازلېدل پهله کې قرآن مجید سورت العلق د دې 15 آیتونه نازل شوي دي، خو لیکن هغه د قرآن نازل شوي پهله دي او دی اخیری کې ورې اخیری سپېرې کې. دغه رنګې قرآن مجید هجرت نه بعد چې د پیله کوم 4 سورتونه دي هجرت نه بعد نازل شوي. سورت البقره دا هجرت نه بعد نازل شوی ده. دغه رنګې سوره العمران هجرت نه بعد نازل شوی ده. سورت النساء دا هجرت نه بعد نازل شوی ده، او سورت المائده دا هجرت نه بعد نازل شوی ده. خو لیکن پورې مدینه دور کې دا مدني سورتونه دي، خو لیکن دا قرآن مجید کې پهله یې شوي دي. نو دا دوا ترتیبونه. نو ترتیب نزولی چې کوم اسمان نه په کوم ترتیب سره وګڼو، او ترتیب مصحفي چې اوس کوم قرآن مجید کې موجود ده دا مختلف دي. داسې نه دي چې قرآن مجید څرنګه نازل شوی ده هغه سي په دې کې هغه سي لیکل شوی ده، نه مختلف ده. بیا دغه رنګه آیات چې دا آیات دته یو ټکه استعمالېږي چې به دا قرآن مجید آیات نازل شو دا ویلې نازل شو. نو به د قرآن مجید چې دا آیتونه دي دوه قسمونه دي. نیم هغه آیتونه دي چې هغه الله رب العزت په خپل چې څه مرضی و هغه سي نازل کړي دي، او نیم هغه آیتونه الله پاک نازل کړي دي چې هغه د څه سبب دی واجی د څه وکې دی واجی نازل شوی دی، نو هغه ته بیا شان نزول یا سبب نزول ویل کیږي. لکه قرآن مجید کې یو آیات ته په سورۃ البقره کې آیات نمبر غالبا 241 تا بسم الله الرحمن الرحیم لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا ولا امة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم. قرآن مجید دی آیات کې دا خبره دو الله دا فرمی چې تاسو مشرک سره سره نکاح مکوئ حتی چې هغه ایمان وروړي، او ایوا مسلمانه غلامه دا ایوی ازود مشرک نه بهتره دو. اگر چې کدا مشرک چې دو دا تاسو زون طرف ته میل کی تعجب ته موچی ولو اعجبت بیا بهتره دو. اوس دا آیات تا دا ایوی وقی په زمن کې نازل شوه ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هجرت وکړه مدینه ته لوړل، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي و حضرت مرصد بن ابي مرصد غنوی رضی الله تعالی عنہ دا هجرت وکړل مسلمان شو، او چې کله دی ایمان نه وروړه بیا په مکه کې ایوا زنانا و هغه عناق نوما و هغه سره دی غب شپ به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یوزلی مکه ته واستوال چې کله دا مکه ته روغلال
چار واغب سي بیا هغه زنانا چې وا هغه دا ډیماند ته وکړل پیشکش ته وکړل نو دې ته وی چې اوس خدای موته تو چې کوم چرته غب شپو لین دین مو معاملات مو ریلیشن مو هغه اوس ختم ده هغه په مانس کې اسلام ایل شو ده نو زه ته دا ډیماند نشه پوره کوله د تو حاجت زه نشه پوره کوله ها خو بهر حال دمره خبره زه ته کواشه چې زه مسلمان یم د اسلام دی وجه دا غلطه چار نشه کوا ها کته مو سره نکاح کای به بزلور شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پاتو ک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام متته حکم روکړه به بیا زرو شتو سره و نکاح وک دا روغلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پورا واقعیا بیان کړه او ټول مکمل خبره ته وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منته دا آیات نازل شو چې لا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولا امه خير ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم چې مؤمنه شره چې دا بهتره د مشرکه وجه لہذا ته نکاح ما دا غرانګي سورۃ المعوذتین دوا اخیری سوراتونه دي د دې داسې شن نزول الله غزوه بدر په موقع باندې آیتونه نازل شوی دي هغه حکم دا سبب نزول دا شان نزول دا د پردې او سوره نور کې آیتونه وغیرہ دا نازل شوی دي شرع احکامات هغه ټول سبب نزول دا نو دا غرانګي دي نیمو آیتونو نزول وی شان نزول وی سبب نزول وی دا غرانګي دي قران مجید چې د کوم نزول ترتیب دا هغه ترتیب سره نه ده چې موږ وایو چې به چې څنګه دا آیات کوم ځکه نازل شوه هغه نه بعد دوا هغه سه دوا نه د نزول ترتیب خیال نه شوه کچېره د نزول ترتیب خیال سره شوه چې به پیله سورات دا هغه پیله دوام پسې داسې هیڅ خبره نشته بیا بل ترتیب مصحفي دا چې قران مجید یو سورات اخیری کې نازل شوه ده خو لیکن چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته حکم کړه دا او دی الله دی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام خبره رسول چې به دا آیات چې دا دینه بات کوي دا صورت چې دا داسې کوي په مذهب کې چې هغه کوم لیکل شو دا هغه وا توفیقی معاملہ وا هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې لیدي نو دیو جنا قرآن کې الله پاک دا خبره کړې دو انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ چې دا محفوظ ده نو علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه الاتقان کې لیکلي دي او ډیر زور شور سره دا خبره کړې ډیر سخت کې دي کړې دا خبره کړې دو چې د قرآن چې څنګه نازل دال کا اغي ترتیب ته موږ ډیر کوشش وکړو کنه اغي ترتیب سره قرآن موږ جمع کو موږ قرآن نشو جمع کوله چې هغه لپاره علم دا او بل بیا هغه ډیر تفسیر کړه نن خو هر سړار چک شي هغه چې ز قرآن نه مطلب وخونه او قرآن تفسیر کوم دا څه خبره نه علوم القرآن کې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه 25 شیونه داسې شیلې دي چې وای دا قرآن مجید دا آیات تا د دې حکم صدا دا ناسخ شو دا منسوخ شو دا آیات چې دا مدینه کې نازل شوه دا په مکه کې نازل شوه دا د مدینه په مضافاتو کې نازل شوه دا د مکه په مضافاتو کې نازل شوه دا په دې مقام ته نازل شوه دا دې آیات نه بعد نازل شوه دا په دغه ریزه نازل شوه دا په دې ټیم نازل شوه دا او مکه نه چې کله هجرت وشوه بیا غانه بعد څومره آیتونه د مدینه نه چې هغه مکه ته لړل شوی دي او څومره آیتونه دي چې هغه مکه نه بیا مدینه ته لړل شوی دي او کوم حکم وا پهلا کوم ختم شو دا نور څه 25 زوینه داسې ذکر کړی دي چې دای وسړی ته پاتہ نوي بیا د هغه قرآن تفسیر قرآن منته دا خبر نه کوي دا موږ نشو ویل چې قرآن موږ خلک قرآن تر غوړو خو بهر حال داسې نو دا رنګي د قرآن ډیر عجیبه عجایبات دي او ترتیب نزولی مطلب دا چې څنګه نازل شوه ترتیب مصحفی مطلب دا چې کوم په قران مجید کې کوم ترتیب سره پروت دا مصحف کې پروت دا او د قران مجید د عجایبونو باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل فرمایلی چې لا تنقضی عجائبه کيو سړه د قران عجایبات جمع کوي دا نشي جمع کوله ها خو لیکن موجوده وخت کې مولانا حمید الدین فرحی رحمت الله علیه هغه په د سوراتونو کې یو نو ګروپینګ کړه دا
یو بل رب د تلاش کړه دا چې هغه ډیره وا عجیبه خبره ده. اوس په دې باندې دا اعتراض کېدل شي چې آیا د 14 سال تیر شو دې کې دا ګروپینګ نه وشوال نن دا یو عالم دین ارچګي هغه په دې کې ګروپینګ کې دا ویلي. نو دا صفه خبره ده چې موږ دا یلی دی چې قران مجید چې دا د قیامت رسي انسانونو د پرا هدایت او رهنمای ذریعہ دو او چې څه دی هغه ورسي. نو بیا خو قیامت رسي چې دا قران دا بیا چې دي څومره عجایبات دي دا نه ختميږي. هغه به څوک ورغوزي هغه به دغه سه یو علم دین ارچګي یو مفکر ورچګي بیا اعلی مفکر حمید الدین فرحی رحمت الله علیه دی صرف د قران په الفاظ خبره کړي دي د په نظم خبره کړي او ډېر عجیبه ګروپینګ کړه دا. بل دا چې اغي داسې نه دي کړي چې هغه کله ژونداو بیا اغي دا جمع کړي دي ټول نه، بلکې اغي دا کړي دي چې اغي په 15 پیړه مفکر و هغه څم مصنف نه مفکر و فکر و سره اغي په 15 پیش فیلونه داسې یشو بس چې کوم سوچ ته به شا خبره روغله او خور فکر به وکړل به بیرغله فایل کې به هغه خبره ولیکله بیا به دغه سه بل فایل کې داسې سره حتی چې کله هغه وفات شو هغه نه بعد دغه تحقیقات شو هغه تفکرات شو هغه په کتابه شکل کې جامع شو. خو بهر حال د قران مجید هنداسه ګروپینګ شو دا ګروپینګ څه دا ګروپینګ دا چې ټول نه پیله د قران مجید چې ستر ګروپ تا هغه دا چې قران مجید کې چې پیله سورته ته سوره فاتحه دا مکی سورته ده. بیا هغه نه بعد چې کوم څلور سورتونه ورولې دي هغه 126 پیری رسیدي سورۃ البقره، سورہ ال عمران، سورہ نساء، سورہ مائده. دا یو ګروپ تا نو یو په دې کې مکی سورات او څلور په دې کې مدنی سورتونه شو. بیا سورۃ الانفال نو ونس سورۃ التوبه دا دواړه سورتونه چې دي دا مکی دي دا دویم ګروپ تا او سورۃ الانعام هم سورۃ الانعام او سورۃ الاعراف دا مکی او بیا سورۃ الانفال او سورۃ التوبه دا مدنی. دریم ګروپ دا څه دا چې سوره یونس نو څه سوره مؤمنون رسي دا 14 سورتونه دي دا مکی دي او په دې کې دا تقریبا وسو پیری جوړیږي. دینه بعد بیا یو بل مدنی سورت تا هغه سورۃ النور دا بیا غنه بعد څلرام ګروپ شروع شي چې هغه سورۃ الفرقان نو څه سورۃ السجده رسي دا مکی دی پکې بیا یو هغه کې یو بل سورات مدنی دا چې هغه سورۃ الاحزاب دا بیا غانه بعد پنځم ګروپ شروع کړه دا سورې سبا نه ونسه سورۃ الاحقاف رسی چې هغه ټول آیت سورتونه دي هغه مکی دي خو لیکن درې سورتونه په دې کې مدنی دي سورې محمد، سورۃ الفتح او سورۃ الحجرات. بیا هغه نه بعد غیش پېژام ګروپ وروړه دا چې هغه سورې کاف نه ونسه سورې واقعه رسی دا و سورتونه جوړیږي او دا مکی دي. بیا غانه بعد لاس سورتونه مدنی دي سورۃ الحدید نه ونسه سورۃ التحریم رسي. بیا غانه بعد وان ګروپ چې دا هغه دا چې هغه کې پهله مکی سورتونه دي او اخیری کې دوا مدنی سورتونه دي. نو دا ټول او ګروپونه جوړ شول چې هغه دا جوړ پکې پیدا کړه دا د لحاظ سره دا او سورتونو ګروپ جوړ کړه چې پاغي کې مدنی سورتونه هشتا او پاغي کې مکی سورتونه هشتا نو و ګروپونه جوړ کړي. بهر حال دا چې د قران مجید چې دا نو خپل کې ربط عمود یو مرکز غنل دا نو دا یو ترتیب جوړ کړه دا نو د لحاظ سره د قران مجید دا څومره ذکر چې وشوال سورتونو منته یا آیتونو منته نو نن چې موږ کومه خبره وکړه هغه سوره د قران مجید د سورت ترتیب نزولی چې کوم ترتیب سره نازل شوه بیا ترتیب صوفی بیا شان نزول وغیرہ دا خبره هر آیات دا مو کړلې ان شاء الله دا نه بعد چې بیا ان شاء الله قران مجید په تدوین خبره کو چې دا قران مجید جمع شوه څنګه دا الله پاک د عمل کوي فکر وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.